کمراټ ته به هم نه ځي خو چې دا روډ داسې را کامیاب شي په دې غاړه وځي د دوسمه چې دا د شانګلې ملم جبه به ورته ووایو او بادر السلام علیکم زه یم ترجدون او تاسو د دارالنصر فاونډیشن افیشیل یوټیوب چینل ګورئ په دې وخت کې موږ راغلي وو د شانګلې د بونیر چې کوم بارډر دی کوم ته چې غاښې ویلی شي بالکل د هغې په سنګم باندې موجود یو زما نه دې سایډ ته چې ده په دې طرف ته دا شانګله ده که د ګس طرف ته چې ده دا بونیر ښار چې هغه دې نه شروع کېږي دلته د دې ځای د اهمیت چې دی هغه د دې ځای د سیاحت د حوالې سره چې هغه ډېر غټ اهمیت دی دلته دا مخامخ کوم ځای چې ښکارېږي دا کوم پیچان چې پکې ولاړ دي دې ته ډاک سر ویلی شي دې ته د شی د سر د طرف نه چې هغه روډ چې دی هغه په هغې کار جاري دی ډېر په تیزۍ سره ناظرین کرام د دې ځای چونکې سیاحت لپاره ډېر اهم ځای دی او تاسو پته چې شانګله چې دی هغه د پښتونخوا په پاسمانه ضلعو کې یو ضلع ده په دې کې د روزګار مواقع چې هغه ډېر زیات کم دي او زموږ کوم مشران چې هغوی دې ته ډېر کمه توجه ورکړله دا ځای چې دی که فرض که دې ځای ته روډ چې هغه صحیح طریقه باندې هغه راویستی شي د دې شانګلې طرف نه د بونیر طرف نه کوم چې د سوات طرف نه هم چې سوات طرف دې ته هم ډېر نږدې دی دا چې دی د دې شانګلې د عوام لپاره او دلته چې کوم د بونیر عوام لپاره دا بهترین سیاحتي مقام چې دی هغه دی او دلته عوام لپاره د روزګار چې ډېر ښه مواقع موجود دي خو بدقسمتۍ نه دې ځای کې چې کوم ځنګل موجود و دا ځنګل چې دی هغه ډېر په بېدردۍ سره چې هغه وهلی شوی دی دلته سیب هغه ونې چې دی هغه بالکل بنیاد نشته په دې مخامخ د ډاک سر چې دی په دې کې د فیوچان یو څو ونې موجود دي او د دې لږ ځای کې ځنګل موجود دی خو بیا هم د څنګه چې په پخوا ځنګلو کې به منظري وو ګیدړان به نور داسې ځنګلي شیان به موجود وو نو په دې کې اوس هم داسې ځای په ځای د کوم زموږ چې د ځنګلي چرګان وو هغه اوس هم موجود دي د دې حوالې سره زموږ دا سوشل ورکران راغلي د علاقې چې کوم ځوان کول دغه راغلی نو موږ به د هغې نه تپوس کوو زموږ سره ریاض صاحب موجود دی ریاض صاحب تاسو په دې باره کې څه ویل غواړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زه خو ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو د خپل قیمتي ټیم د ایریا له ورکړه او رالی دې ځای ته او دا ډېر یو ښایسته ځای دی او دا چاته معلوم نه دی خو انشاءالله ستاسو د دې کیمرې په ذریعه سره به موږ پې خپله خبره هم وکړو او ستاسو د کیمرې په ذریعه سره به د خلک ویني زموږ د سیاسي خلک به ویني نو د دې په حوالې سره به زه دا خبره وکړم چې دا ځنګل چې کوم کټ شوی دی نو د دې خو یو 9-10 کاله مخکې دا کټ شوی دی او بیا دا نور پورې چې کوم ډاک سر دی دا ډېر انتهایي یو ښایسته ځای دی او دا غاړې د شیدي سر نه په دې ګانشال په دې ایریا باندې په دې غره په سر ورته روډ را روان دی نو د دې حوالې سره به زه دا خبره وکړم چې دا د شانګلې ملم جبه به ورته ووایو او بادر سر به ورته ووایو او په دې ټولو باندې پاس ایریا چې کومه ده پاس لکه دا به بیا هغه کمراټ به هم خلک کمراټ ته به هم نه ځي خو چې دا روډ داسې را کامیاب شي په دې غاړه وځي د 200 سر ته نو د سوات نه به بیا تقریبا 20-25 منټ کې هغه ځای ته خلک راځي نو دا ډېره ښکلې یو ښکلی ځای دی او ډېر ښایسته ځای دی نو که دې له توجه ورکړي او په دې لږ نظرثاني وکړي زموږ سیاسي خلک نو زه د سیاسي قایرین چې زموږ دي هغو ته هم اپیل کوم عباد چې زمونږ ایمینی دی هغه ته اپیل کوم د هغې نه بعد عبدالمنیم حاجي صاحب دی ښه د شانګلې هغه حلقه چې ده په هغې کې شوکت صاحبزی دی او دې ټولو ته سدي د وقار دې ټولو ته زه وایم چې په دې باندې لږ غونې رحم وکړئ په دې غاړه باندې او د دې لږ غور وکړئ او بیا دا د بونیر ایریا چې کومه ده نو په دې کې خو انشاءالله که زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې په دې کوم زمونږ حکمرانان راغلي دي نو هغه ډېر یو نر خلک دی او په بونیر کې ډېر ښه کارونه وکړه او دې طرف ته یې روډ هم را شروع کړلی او د هغو کار ډېره ښکلې طریقه باندې روان دی خو زه افسوس او خفه په دې یوه خبره یم چې لکه زموږ دا روډ چې دی نو په دې باندې هغه ترکول هم وشو خو خر پرې نشي راختی زه پرې رالم په هونډه موټر سایکل موږ رالو او په هغه ترکولو موږ یو کس کوش و سینګل پې یو راوختو نو د دې خپل کوم چې زمونږ اعلی افسران دي د پورن تحصیل کې نو هغو ته زه دا یو درخواست کوم اپیل کوم چې لږ تاسو په دې باندې چاکر هم راولګوئ او که د خزانې او د عوامه د قوم پیسې پې لګي نو دا روډ هم ټیک کوئ او په دې ځای کې د دې سیل لپاره دا ځایونه چې دي نو دا جوړ کړئ ټیکې کوي نو دا خبره ده چې دا خلک به دې نه مزې اخلي او شکریه ډېره مهرباني والسلام ډېره مننه ریاض بھائی ډېره اهمه خبره وکړه چې یو هغه بنیادي مسله چې هغه د روډ ده چې سړک چې دی هغه انتهایي خراب دی بل دوی چې کوم د دوسري خبره وکړه دا ډېر بهترین چې سیاحتي مقام چې دی د ډاک سر نه هم ښایسته دی خو که هلته روډ لاړه نو لکه د دې ځای عوام ته چې هغه به ډېره فایده وي موږ سره ټیم کې زموږ بل سوشل ورکر چې دی هغه شهید عالم صاحب موجود دی هغوی نه به د دې باره کې نظر اخلو د هغوی
ډېره مهرباني طارق جمون صاحب موږ ستاسو شکریا ادا کوو تاسو وړاندې هم راغلي وئ او په دې باندې پروګرام کړی و نو تاسو خو که ریاض صاحب په دې کې خبره وکړه ځکه چې دا خو سیاحتي یو اهم مقام دی او دې لپاره چې خصوصي یو پیکج مقرر کړي او په دې کې سیاحتي زون کې دا وغورځوي نو دا به موږ لپاره یو غټ کامیابي د شانګلې به هم کامیابي او د بونیر به هم وي ځکه دې کې مین مسله موږ ته روډ ده لکه دې ته که چې څوک سیلګري راځي نو هغه نشي راتلی ځکه چې روډ خو تاسو وکاته په خپله پکې هم تاسو نه موټر سایکل دغسې وغورځېده نو ډېر مشکلات دي پکې ډېر زیاته مسلې دي پکې نو داسې په دې کې هوټلې جوړې شي یا داسې دوکانونه مناسب لکه مارکیټ به پکې جوړ شي نو خلک به ورته راځي او دا به ډېر یو بهترین ځای دی تاسو ګورئ دا څومره دا پیوچان دي پکې او اچر ونې دي پکې تاسو وکاته او په دې کې لکه ځنګلي مرغۍ دي پکې قسمه قسم او چرګان دي پکې اوس پکې موجود دي خو که په دې باندې اوس هم پلانټیشن وشي او دا بوټي موټي په دې کې ولګي نو څه چې شي دی خو شي دی هغې خو څه کېږي نه هغې سره خو اوس هغې څه حل نشته خو زموږ د خپل له لاسه داسې شي دي نو کم از کم په دې کې پلانټیشن وشي او ښه په دې باندې غور وکړو دا زموږ د علاقې هم کامیابي دی او د ملک هم نو سیاحتي زون دی همدا خو یو غټه که په هغې کې وغورځولی شي نو دا خو زموږ لپاره کامیابي ده یو قسم روزګار به مستقل نو زمونږ دا خلک غریب خلک دی ټول له کویلې مزدوري کوي او څوک لاهور کراچۍ او مطلب بهر ملکونو ته ځي نو که داسې په دې کې داسې یو قسم اقدامات وشو نو انشاءالله چې زه یم چې دا به ډېر موثر وي ډېره مننه شهید عالم صاحب دا خبره وکړه چې که دا په دې حکومت توجه ورکړي زموږ لوکل کم مشران چې هغوی توجه ورکړي نو انشاءالله دلته به هوټلې کولو شي ریسټ هاوسز به کولو شي دلته به د دوکانونه د خلکو د روزګار چې دی هغه په ډېر په اسانه به میلو شي امید دی چې انشاءالله کوم زموږ چې مشران دي سیاسي هغه به انشاءالله په دې باندې توجه به ورکړي او د دې کوم پلانټیشن چې هغه ډېر زیات ضروري دی چې پلانټیشن نو هسې سرو خال هېڅ حکم نه راځي ما ترجدون اجازت ورکړئ جزاکم الله خیره